ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك أو كما قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله ډېر ښکلی خوی ورکړی او عفو او درګذر مسلمانانو سره احسان دا د حضور پاک مبارک ښکلی صفت و چا چې زیاتې او ظلم ورسره کړی دی عفو یې کړې ده او امت ته بار بار فرمایي چاته چا تکلیف رسولی دی او که چا سره روانه کړې ده نو حضور پاک مبارک ورته فرمایي چې ګوره که تا سره څوک روانه کوي ته مه کوه او واعفو عمن ظلمک که چا در سره ظلم کړی دی او زیاتې کړی دی عفو ورته کوه عفو درګذر د یو انسان د زیاتی جواب په زیاتی نه ورکول د ظلم په بدل کې ظلم نه کول او احسان کول دا د حضور پاک مبارک ښکلی صفت و خیبر کې یو یهودنې نبی علیه السلام له دعوت وکړ زینب د هغې نوم او د چیلي یا د ګډ غوښه یې ورته پخه کړه او په هغې کې ورته زهر واچول دعوت به نبی علیہ السلام مبارک قبله او خپل امت ته نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو څوک دله دعوت درکړي د مسلمان دعوت قبلوئ دې سره مینه زیاتېږي دې سره محبت پیدا کېږي او که ته د مسلمان دعوت نه قبلې نو دا په زړه کې بغض پیدا کوي یهودانو دعوت وکړه زینب او نبی علیہ السلام مبارک دعوت قبول کړه هغې ورته په هغه غوښه کې په هغه وړه غوښه کې زهر اچولی و حضور پاک مبارک چې هغه نوړی پورته کړه لږه غوندې خولې ته کړه واپس یې کېښوده او صحابو ته وفرمایل چې دا غوښه مه خورئ وی ولې وی په دې کې زهر اچولی شوي دي یهودانو یې راوغوښته وی تا په دې غوښه کې زهر اچولی دي وی صاحب تا ته چا الوې وی دا کومه نوړی چې زما په دې لاس کې پرته ده دې راته الوې دې خبر کړم وی او بلکل ما پکې زهر اچولی دي ولې دې اچول وی ما وی که دروغجن پیغمبر یې خدای به مې دنه خلاص کړي او که رښتونی پیغمبر یې تا ته هسې ضرر نه رسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوره که بل څوک فوراً به جیل کې ځکه هغه خو نبي علیه السلام خو د لوی طاقت خاوند و دغه وخت خو خیبر فتح شوی و مدینه منوره او غیر چاپیر علاقو کې اسلام خور شوی و لیکن هغې رښتیا خبره وکړه او حضور پاک مبارک معاف کړه ویزه زیاتې دې کړې دي خو ما معاف کړې ما وبخلې د هغې اثر څه شو ښځه راووته خو یهودانو لوی مجلس و په هغه مجلس کې ودرېده اعلان یې وکړ وی ما ته پوره یقین سره دا معلومه شوه چې دا سړی دروغجن نه دی دا رښتونی پیغمبر دی لہذا زه په دې ټول لوی مجلس کې د اعلان کوم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پروردګار د نبي علیه السلام د هغه عفو اثر په هغه ښځې داسې قایم کړه چې هغه مسلمانه شو نو حضور پاک مبارک
ذاتی انتقام د چانه نه دی اخیستی که یو سړي به خدای ته بد رد ووایي یا دین پورې به ټوکې وکړې یا قرآن پورې به ټوکې وکړې په هغې به خفه کېده او که ذاتي چا د حضور پاک مبارک په شان کې ګستاخي کړې د هغې ته تکلیف رسولی دی د هغې انتقام نبي علیه السلام د چانه نه دی اخیستی مفت یې معاف کړی دی د مکې مکرمې چې کله فتح وه او حضور پاک مبارک روانو 12,000 لښکر د مسلمانانو ورسره دی تقریبا 12,000 په دا منځ کې ډېر لوی تعداد دی د دغې وخته پورې ابو سفیان رضی الله عنه کافرو او د ټولې مکې د کافرو سردارو په احد کې دی مقابل ولاړو د مسلمانانو په غزوه خندق کې د مسلمان خلاف د کافرو مشر دی په حدیبیه کې چې کله نبی علیه السلام ته د جنډه اوچته کړه وی بلکل یې موږ نه پرېږدو دشمنو د نبی علیه السلام په دغه زمانه کې او د کافرو د ټولې مکې سردارو دته چا الوی چې نبی علیه السلام خو را روان دی او په مکه حمله کوي د یو ملګري سره بار راووت ملګري ته وایي ځه چې ځو چې حالات معلوم کړو چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده چې راووتل چکر یې لګاو داسې مخامخ یې اور ولید د اور غرغنډې یې ولیدې لمبې د لرې ځای د لوګي ملګري ته وایي یاره وی دا اور د څه ښکاري دا د نبي علیه السلام خیمې هلته ښخې کړې وي یو ځای کې دمک ولې ځان له خوراکونه پخو نو دی هغه ملګري ته وایي وی دا اور د څه ښکاري دا لوګي چې دی وی دا د فلانکي قوم دغلته د هغوی قبیله او کورونه دي هغوی به تنورونه اچولي یاره ویه دومره نه دي دا لوګي زیات معلومېږي دا څه بل څه چل دی چې څه مخکې لاړل د نبي علیه السلام څوکیدارانو هغوی راونیو تپوس دی وکړه ابو سفیان څوک یې تاسو وی موږ د آخر زمانې د پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري دي را روان دي په مکه حمله کوي دی وایي ابو سفیان چې زړه کې مې راغله چې راشه ځان ور ورسوه په بله طریقه دې بچ کېدل نشته وایي په دغه وخت کې اسلام زما په زړه کې لا نه و پروت مسلماني مې زړه ته نه وه کوي شوې هغه ملګری ورسره شو نبي علیه السلام له روان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحیح چې دا خو ابو سفیان دی او په څاروي سور دی حضور پاک مبارک ته روان دی او د نبي علیه السلام خوی مبارک خو مونږ ته معلوم دی که هغه له ورسېد ماپ دی راشه که د هغه د رسېدو نه مخکې مې چې د چپه توره یې راوویسته او په اسې ور منډه کړې هغه هم ترې منډه کړې دی ورپسې دی اواز هم ورکوي ته خو لږ ودرېږه لږ غوندې یو فوټې ولې منډه وې دا خو مونږ سره ډېره غټه دښمني کړې ده لږ انتظار وکړه خو خیر ابو سفیان د ده نه مخکې نبي علیه السلام له ور ورسېد کېناست ورسره او دې کې حضرت عمر ور ورسېد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله ابو سفیان دله راغې ما ته یې پرېږده زما دې تورې ته یې پرېږده چې نن خو دا خپله توره پې وګورم وی عمر لږ په قلار شی د خدای رسوله دا هغه نو چې د احد په جنګ کې دی زموږ مقابل ولاړو او واقعي دشمنو چې کله د احد جنگ کې صحابو ته تکلیف ورسېد او د حضور پاک مبارک غاښونه هم پکې مات شو شهیدان شو دی راغی او نبي علیه السلام داسې مخامخ ودرېد د ابو سفیان رضی الله مخامخ ودرېد او اواز یې وکړ وی په تاسو کې د نبي علیه السلام نوم یې واغېست اشته حضور پاک صحابو ته یې غږ مه کوئ وی ابوبکر شته وی غږ مه کوئ وی عمر شته نبي علیه السلام یې غږ مه کوئ نو چې جواب یې ور نه کړ نو ابو سفیان وی داسې معلومېږي چې جواب را نه کړ چې لکه درې واړه خو مړه دي نو عمر ټینګ نه شو ای د خدای دشمنه خوشحالېږه ما هم دا درې واړه ستا دپاره الله جمدي ساتلي دي دا مړه نه دي ښه نو ابو سفیان ګوره د حضور پاک مخامخ چغه وایي اعلی هبل هبل د هغوی یو بوت و لوی بوت و هبل زندهباد زمونږ هغه خدای هبل زندهباد نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته فرمایي وی جواب ورکړي وی څه وایو وی تاسو دا وایي چې الله اعلی و اجل هغه وی هبل زندهباد او تاسو الله اعلی و اجل خدای زندهباد الله همیشه جم دی الله لوی دی او د عزت خاوند دی صحابه جواب ورکړي ابو سفیان بیا आवाज ورکړي وی لنا العزى ولا عزى لكم وی زمونږ د عزا غوندې خدای شته تاسو خدای نشته نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته جواب ورکړي وی څه وایو وی داسې وایي چې الله مولانا ولا مولا لكم
الله زمونږ مولا دی ستاسو نشته. ګوره دومره مخامخ دشمن په غزوه خندق کې د ټولې دنیا کافر را جمع کړي ګرد و نواح چې څومره او د مسلمان خلاف لښکر جوړ کړی که الله د سلمان فارسي په زړه کې او د نبي علیه السلام په زړه کې د خندق د کنولو طریقه نه واچولې او مسلمان ختم. لیکن دغه ابو سفیان چې نبی علیه السلام ته مخامخ کېناسته او عمر فاروق ویل الله رسول ایمان اعلان نه دی راوړی زما دې تورې ته یې پرېږده. حضور پاک مبارک وفرمایل عمر په قلار شه. څنګه راغلی ابو سفیانه؟ وی صاحب بس ډېره دشمني مې ستا وکړه، ډېر جنګونه مې وکړل، دې خدایانو او بوتانو ته م ډېره چغې والې په کار م رانهدل، ایمان ته مې زړه کېږي چې مسلمان شم. بیعت یې وکړه الله مسلمان معاف شو. بلکې معاف کېدل خو څه کې نبي علیه السلام چې دله کوم عزت ورکړه دومره عزت یې ورکړه چې اعلان یې وکړ چې څوک هم د ابو سفیان کور ته ننوت هغه ته امن دی. اوس په مکه حمله ده که نه دشمن به اوس ختمېږي چې د ده کور ته څوک ننوتل هغه ته امن دی. دې څه وایي؟ دی وایي صاحب زما کور خو راکوټې دی ټول خلک خو په هغې کې نه ځایږي. وی خدا اعلان دی چې څوک هم په خپل کور کې کېناست او ځان پسې دروازه بنده کړه ده ته هم امن دی. څوک که د بیت الله جومات ته ننوت هغه ته هم امن دی. ابو سفیان اوس خوشحاله شوې؟ وی اوس مې زړه خوشحاله شو. او دې بیا هم وی دغه وخت خو مې ایمان راوړه مسلمان شوم خو زړه کې مې لا ګورې بیا هم ایمان نه و ناسته وروسته مې په زړه کې به ایمان مستحکم شو. حضرت هندا نبی علیه السلام ونه بخل سر سره څومره ظلمونه کړي. حضرت وحشي رضی الله عنه د حضرت حمزه سره څومره ظلمونه کړي وی نه بخل. بل تم وی واعف عمن ظلمک څوک در سره ظلم کوي عفو کوه او په خپل حضور پاک مبارک په دې پورا عمل کړي. یو يهودي په مدینه شریفه کې زید ابن دسنه نبی علیہ السلام ته قرض اغشته هغه نیټه کې 2 ورځې پاتې وې دا يهودي راغی او دغسې مخامخ حضور پاک مبارک ته ودرېد. وی زما هغه قرض دې برابر کړی دی؟ حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی ملګري هغې کې خو لا 2-3 ورځې شته که نه په نیټه کې انشاءالله برابر به شي. هغه ستغیث پورې شروع وی تاسو د عبدالمطلب اولاد هم دغسې کوئ خلکو نه قرض والي او بیا نه ورکوئ او خلکو نه قرض اخلي او خورئ یې. ډېرې ستغیث پورې د نبي علیه السلام مبارک په شان کې وي ډېرې ګستاخۍ یې وکړې حالانکې بې ځایه په دې کې لا په نیټه کې خو 2 ورځې شته که نه. صحابه غصه شو. عمر فاروق رضی الله عنه راپاڅېد وی چپ زمونږ په مخ کې ته زمونږ ښکلي پیغمبر ته غصې کې اوس به دې برابر کړم. ګوره نبي علیه السلام مبارک د عمر غصه په ځای وه چې نیټه کې 2 ورځې شته او ته مخکې راځې او زمونږ پړواز دې حیا نه کوي او زمونږ پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي او بدې ردې وې. لیکن حضور پاک مبارک ته وګوره که نه یا عمره بد دې وکړل. وی صاحب ته ته نه ګورې چې ستا ګستاخي کوي زما په مخ کې یا عمره وی دیم تا ته محتاج او زه محتاج وم ده ته به دې نصیحت کړی ما ته به دې نصیحت کړی ده ته به دې داسې نصیحت کړی چې وروره قرض کې دې لا ټیم شته په نرمۍ به دې پې کړی او چې څوک قرض غواړي نو په سخته نه غواړي که او ما ته به دې نصیحت کړی و عمره زه هم ستا نصیحت ته محتاج وم ما ته به دې ویلي و چې د الله رسوله چا نه چې قرض والي یو وخته مخکې به له تیار ساته. ګوره څومره ښکلی پیغمبر که بل څوک وی عمره ښه دې وکړل یو څو څپېړه یې ووهه دې د ټیم نه مخکې راغی و ستغیث پورې وی راویې غوښتې ورشه دله خپل قرض خلاص کړه چې څومره قرض یې دی اوله پوره کړه او لږ وله زیات هم ورکړه ځکه چې عمره تا لږ ورټل ګوره دې ته نه وایي چې دې ورټلم او زما بدره دې د خلکو په مخ کې زما نیکې وستایه زما قوم یې وستایه وی نه تا عمره لږ خفه کړی دی چې په چا د چا قرض پوري که نه نو هغه ته څوک خبرې نه کوي ورشه لږې زیاتې ورکړه بویه ته خپل حق یې ورته وتله چې هغه لږې زیاتې ورکولې نو هغه زید ابن دسنه یهودي ورته وایي وایي زما خوشي پوره شي دا زیاتي سره کې یاره وایي دا تا ته ماته یو څو خبرې وکړې نو حضور پاک مبارک راته وفرمایل چې د هغې په بدل کې وله لږ یو بوټې زیاتې کجورې ورکړي خو به کې څوک داسې رونو وی ته څوک یې وی عمر او دې نه پېژندم وی نه وی زما زید نوم دی زید ابن دسنه یهودي او هغه د یهودیانو هغه لوی مولا وی ومخته یم یاره وی دا خو تا ډېر بد وکړل ته خو یهودي او په یهودیانو کې بیا د پوهې خاوند دی د یهودیانو د علم خاوند دی نو تاله بیا د نبي علیه السلام په شان کې دومره ګستاخي کړې او دومره ستغیث پورې دا خو دله نه وه پکار او ورته څه وایي وی دا مې قصدن کول زما نیټه م لا نه به پوره وی ما په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونه لیدي
ما سوا د دریو نه باقي ټول مې په ده کې مونځي درې مې نو مونځي هغه درې یو دو چې دی به صبر کوي عفو او درګذر به کوي او چې څومره ورته ستغه وی نو د ستغې جواب به په ستغه نه درکوي په نرمه به درکوي چې څومره د جهالت کار ورسره کوي دی به تا سره د جهالت کار نه کوي نرمه لهجه به درسره برابر وی عمره وی نن مې پکې هغه صفتونه وموندل ما په امتحان کو چې دغه دا صفت څو کنيشتا نن مې پکې هغه صفتونه وموندل راځه عمره ما سره لاړ شه را په مخه کې حضور پاک مبارک تراغه وی دا الله رسول پتا کې چې څومره صفتونه ټول مې مونږ یو درې پاتې اراده نن معلوم شو لاس را دې خوا کلاته ورا خوا کو د حضور پاک بلاته بیعت وکړه الله مسلمان دا خوې څومره خپلې سره دا عفو او د درګذر چې څوک چاته عفو کوي چې مو بخله دا ډېر لوی صفت دی دا خدایي صفت دی بخنه په الله کې او چې چا یو مسلمان ته وي چې ما نه زیاتې شوی دی ما معاف کا او دا درخواست خلک الله ته کوي هغه درخواست چې الله ته مناسب دی تا ته وکړه دا په زړه کې دومره رحم هم نشته چې دی معاف کړي یو باندې سي راغی نبی علیہ السلام او چې څنګه راغی نو صادر د نبی علیہ السلام صادر پسرو نو باندې سي د حضور پاک مبارک هغه صادر ونیو او داسې په زور راخ کا چې یو صحابي فرمایي وای ما د نبی علیہ السلام دی اوګې تاو قتل دې سټ نو هغه صادر په پټه جوړه کړه دومره په زور هغه صادر راخ او سوې وتا وی شابه دا چې کوم مال د سره پروت دی مال پکې خپل حصہ راکړه دا ستاسو پلار خو نه دی نشته دی نبی علیہ السلام د دومره څه خبر دا خو نه ستاسو پلار دی شابه راکړه به دې کې مال اوس قبل سړی دی نو خو مضبوط به وته لګاو کړو چې ښه سما سره څه حق کېږي زه د خدای پیغمبر او د مال د تقسیم اختیار الله مال راکړی لیکن حضور پاک مبارک دومره په تکلیف کې چې په غاړه ولا صادر پټم جوړ کړو زونه ستغه وته وي یو ټکی د خپل مبارک نه ول به مرګري دا مال واقعي نه زماده نه زماده پلار دی دا د الله دی او دا د الله بنده دا د الله دی او دا د الله بنده ورته وای حضور پاک مبارک وي سيارېګم نه فضل کې د سيارم ناراضي چې ما ته څونه څنګه خبره وکړو زه راخ کوم وګوره ستې وړاله خود هغه باندې سي ورته وینا نه یریږي وی ولې نه یریږي وی ځکه چې ستا متعلق ما دا اورېدلي دي چې د سره څوک هر څومره جهالت او څغه سپوره کوي دې د څغې جواب په څغه نه ورکوي په نرمه ورکوي نو ولې ویریږم وی حضور پاک مبارک مسکی شو وی خندل او صحابي ته حکم وکړ ورشه یو اوښ ولا د وربشې ډکه او بل ورته د کجورې ډکه ورخصته کړي عفو درګذر د مسلمان صفت بدای کوم وایي چې موږ د نبی رسول الله امتیان یو او موږ داغه په نقش قدم روان یو نو چې داغي خپل مبارک کوم خیر ابدان کې پیدا کو کام ځان کې پیدا نه کو بیا داغه په نقش قدم زموږ کلو نشو کنه هغه په هر موقع چې چا زیاتې وسره کړې دي ظلم یې کړی دی بخشش یې وته کړی دی او مت هم دا تلقین ور کړی دی چې ور تاسو به معاف وکړئ عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين د منافقانو سردار چې په هر موقع به نبی رسول الله په تکلیف کې کوشش شابه لګي او ورپسې بد دی وي مخامخ به خبرې کولې د مسلمانانو منځ کې دښمنی به پیدا کوله او یو وخت کې د حضور پاک مبارک په ذاتي زندګۍ په حیا حمله کړې وه دومره خطرناکه حمله کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خفه کړو صحابه ډېر زیات پریشانه کړو ذاتي الزام په نبی رسول الله مبارک خراب لګول چې کله مړ کېدنه وصیت یې وکړ وی په ما به جنازه نبی رسول الله کو او ایمال د نبی رسول الله کبي سره ماته واغوندل زوی راغی حضور پاک مبارک ته ورې دی الله رسوله زما پلار یو وصیت کړی ای وای یو خدای دې چې خپل کمیس راکې چې مونږ هغه تواج او بل وی چې جنازه برابر باندې نبی رسول الله په خپل کې ته ها دا ما کمیس خواله کمیس یې ور دا وسه او دا چې جنازه تیار شي درلو چې جنازه تیار شو نبی رسول الله مبارک ورل او چې جنازه ته ورمخ کې شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مسله من نکله کړونیو دا الله رسول څه کې مخیرا والی پرې مې دومره وینا اخر په چا جنازه کې یو دا هغه يعدد عليه دا هغه چې کوم د تیر شوی زمانه غ صفاتونه او تشماري پلان کې وخت ته لږ جواب نه درکړ پلان کې وخت کې
ستا متعلق دا خبرې نه وې کړې پلانکي وخت کې ستا په پاکي بیبي باندې الزام نه لګولی یو یو ورته شماري نبي علیه السلام مبارک وي اخوا شه عمره پرېمې ده بیا ورته رامخکې شو تا ته الله نه دي ویلي چې بخښنه وله مه غواړه او یا ځله وله بخښنه وغواړې نو نه یې بخښم الله نه دي ویلي نو ته وله بیا هم بخښنه غواړې یا عمر وی دا خو ټیک ته چې ما ته الله ویلي دي چې او یا ځله وله بخښنه وغواړې نه یې بخښم خو که ما ته دا پته ولګي چې د او یو کرتو نه زیاته بخښنه باندې دې بخښلي کېږي زیات وله دی ګوره دومره خطرناک دشمن منافق دا او یو نه زیاته بخښنه وله غواړم خو که ما ته پته ولګي چې دې بخښلي اخوا چې عمر یې رسو کړ او جنازه یې پرې وکړه جنازه یې پرې وکړه الله په قرآن کې آیت نازل لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره بیا چې په منافق جنازه ونه او بیا قبر ته ونه درېږي پس د منافق جنازه دغه وخت کې منع شو چې بیا به جنازه پرې نه کوي لیکن د حضور پاک مبارک د هغه ښکلي خوی عفو او درګذر د هغې اثر څه شو د دغې عبدالله ابن ابی چې څومره قوم په زرګونو خلک و ټول الله سوچه مسلمانان کړل نورونو عفو او درګذر دا د ښکلي پیغمبر صفت دا ځان کې پیدا که څوک هم تکلیف درته در ورسوي کنځل درته وکړي د بدو جواب په بدو مه ورکوئ او بیا څوک جرګه دله راشي یا هغه سړی په خپله راشي و یاره ما نه غلطي شوې ده د الله لپاره معاف کوه وی دا شیطان نه دی ابلیس دی او فرعون دواړه سره یو بل سره کېناستل او ګپ شپ یې لګو دا فرعون ورته وایي دی ابلیس ته وایه که ناشنه چېرته په مخ د ځمکه به ستا او زما نه د خدای په نزد لوی دشمن بلي ځکه چې ما د خدایه دعوه کړې ده فرعون به وي انا ربکم الاعلی زه لوی خدای یم رکوټې رب یې ځان ته نه وي لوی رب یې ځان ته وي نو ما خو د خدایه دعوه کړې ده او ته خو د خدای دشمن یې ابلیس ته وایي ټوله دنیا دې ګمراه کړه نو په مخ د ځمکه به زما او ستا نه د خدای بل لوی دشمني دا ابلیس ورته وایي یو بلکل وی یو کس بر فرعون داسې هم شته چې هغه زما او ستا نه د خدای لوی دشمن دی وی هغه څوک دی وی هغه انسان دی یو سړی وله جرګه بوځي ورته وایي چې ما معاف کړه او دی بیا هم معاف نه کړي جرګه چاله څوک بوځي ما معاف کړه دی بیا هم معاف نه کړي دا د فرعون او د ابلیس هم د خدای لوی دشمن شو ولې دې کې څه فلسفه ده لکه دا چې څوک جرګه بوځي او معافي غواړي نو معافي د الله نه پکار ده هغه څیز چې الله سره شان سره ښایېږي هغه معافي ستا دې وخت کې دا بنده هم لږ لوی وګڼه خدای دې ونه ګڼه خو لږ لوی دې وګڼه ځان دې ورته کمزوری وګڼه او ورلې هغه صفت ته استعمال کړه چې ما معاف کړه او بل چې دوه جرګتیانې نبي علیه السلام فرمایي الله وایي چې درې به ورسره زه مې وګورئ خدای ورسره دی نو چې الله ورسره دی په دا جرګه کې ورته بیا ونه منې نو دا خو تا ډېر لوی کبر وکړ زمونږ په وطن کې عموما وروڼو دا رواج دی جرګه چې چاله لاړ شي په ځان بیا نه پوهېږي هسې بیا زړه څه نه سقارت کېږي خو چې دوه مسلمانان درې مسلمانان بله دروازې له لاړ شي پورته ورته لاړ شي او ورته وایي چې یاره مونږ راغلي یو د فلانکي سره روغه وکړه بس دی وایي ګنې زما کې څه چل جوړ شته زما نه جوړ لوی بدماش او لوی سړی بل نشته نور اوچت شي پاره ورو خېږي نه زما خو یې بېعزتي کړې ده ما سره خو یې زیاتې کړی دی او چرته پرېږدم او چته بخم او چته معاف کوم یاره وره که زیاتې یې نه وې کړې تا له به جرګه ولې رالېږلی که تا سره یې ظلم نه کړی دا دوه درې سپین ګیري او دا مولیان به درته ولې رالېږل خو په دې ستومانه دې کړي چې ما زیاتې کړې په زیاتې خو چې بنده ستومانه چې بل له جرګه لېږي یو څیز د انسان په اړه کې راځي ادا چې که مې معاف کړ نو زما عزت به کم شي که مې بدل واخېسته د سپېړې بدل مې په سپېړه واخېسته نو عزت کې به پاتې شي دا شیطان په دا زړه کې ورته اچي که مې هسې معاف کړ نو خلک وایي مړه دا خو څو سپېړې وهه بله ورته جرګه کوه معاف کوي به عزت مې لاړ برباد شو او که مې ته بدل واخېست عزت مې پاتې دا شیطان په دې زړه کې وسوسه اچوي د دې جواب نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله کې فرمایي من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله دپاره ځان عاجز کړه چې خیر دی خلک دې وایي که نه چې دا کمزوری دی خیر دی که زه انتقام و بدل وانخلم او د الله دپاره خپل ځان عاجزه کړه رفعه الله دله به الله عزت عزت او ذلت خو د الله په اختیار کې عزت خو د انسان سره نه دی ذلت خو د انسان سره نه دی بادشاہی عزت ذلت ژوند مرګ روغ صحت بیماری
ژوند او مرګ دا ټول د یو الله سره دی، بل چا په لاس کې نه دی. چې الله چاله عزت ورکړي د چا پلار یې ته نشي اخیستی، او چې الله څوک ذلیله کړي هېڅ څوک ورلرونو عزت نشي ورکولی. نو دا د ښکلي پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خشته ښکلي صفت چې چا به هم ورسره زیاتې کړو، چا هم ورسره ظلم کړی دی، چا هم خفه کړی دی، رسول الله مبارک د هغې جواب په سخته نه دی ورکړی، بس هغې معاف کړی دی. که راغلی دی که نه دی راغلی، عفو یې ورته کړی دی او معاف کړی دی. او خیرې په بعضې موقعو کې چې ډېر زیات په تکلیف کې پرېوتی دی، او داسې تکلیف چې هغه ضرر به ده ته نه و، هغه صحابو ته نو بیا خیره کړی دی. لکه په احد کې صحابو ته تکلیف ورسېد، د خولې مبارکې نه خیره ووته، فورا آیت نازل شو چې لیس لک من الامر شیء، خیرې مه کوه. یا بیر معونه کې او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو او ډېر زیات ظلم ورسره وشو، انتهایی زیات ظلم. نو نبی علیہ السلام مبارک قنوت نازله به خیرې به ورته کولې، بیا الله ته مدفق آیت نازل کړ چې خیرې ورته مه کوه. خو دا خیره چې کړې ده ګورې ذاتي په خپل تکلیف یې نه ده کړې، دا چې صحابو سره ظلم شوی دی خیره کړې ده، او چې ذاتي تکلیف ورته ورسېده. لکه طایف ته لاړ، د مکې مکرمې د خلکو نه چې کله مایوس شو طایف ته لاړ. چې طایف ته لاړ 3 سرداران، یو ته یې دعوت ورکړ هغه ونه من، بل ته یې دعوت ورکړ هغه ونه من، بل سردار ته هم دعوت ورکړ هغه ونه من. نو حضور پاک مبارک دقسې بېنوا را روان شو. نو هغې سردارانو ظالمانو ظلم وکړ، خپل ماشومان او غلامان یې ولمسول، او شا به یې ده پسې چوکاڼې راولې په کاڼو یې وله. نو حضور پاک مبارک یې په کاڼو په ویشتو شروع کړ، دومره کاڼي یې پرې وورول چې وینې به تېرې ځمکې ته بهېدې وینې. او یو ځای کې فرمایي چې د نبي علیه السلام نه حضرت عایشه صدیقه تپوس کړي، د الله رسوله په تا باندې سخت وخت کم راغلی دی چې په زندګۍ کې سخت وخت و. وی عایشې چې ستا قوم زه په مکه کې پرې نه ښودم او طایف ته لاړم، او بیا د طایف نه را روان وم، د دغې نه سخت وخت په ما نه دی راغلی په زندګۍ کې. وی ما ته دا پته نه لګېده چې روان د کوم ځای نه یم او ځم کوم خوا، دومره تکلیف ورا. نو دغې وخت کې چې سړي ته دومره تکلیف ورسېږي او بې ځایه زه اوس تا چا د دعوت ورکړه او خبره یې ونه منله، نو په کاڼو یې چلولې، کنځل ورته ولې کې. ملک الجبال د غرونو په فرشته راځي او الله ته درخواست کوي چې یا الله ته نه ګورې چې ستا دې بنده سره څومره ظلم کېږي، موږ ته اختیار راکړه چې دا غرونه راوالو او د دې خلکو په سرونو یې کېږدو. یو ورشی تپوس ته وکړې، د هغه اجازت درکوي نو وکړې. نو د غرونو فرشته راغله، نبي علیه السلام ته ودرېده، وی د الله رسوله زه د غرونو اختیارمنه فرشته او د الله په اجازت راغلی، که ستا خوښئ او اجازت کې د طایف دا غرونه رالم او د طایف د خلکو په دا سرونو د پاسه ایږدم، اوس یې بربادوم. نو که ما غوندې او تا غوندې یو انسان سره دا لوبه کړې څه بیا وي چې دا خو لا غرونه دي که نه، لږ اورم پې بل کې او سم یې چخڼې کې، ولې ظلم کوي؟ لیکن حضور پاک مبارک فرمایي نه. او جلال الدین سیوطي لیکلي دي وایي فرشتې به راتلې او د حضور پاک مبارک د وجود هغه وینه به یې راغشته په هوا کې به یې اچوله چې دا دې ځمکې ته ونه رسي، دومره تکلیف کې مبتلا دی. او فرشتې امداد له الله په حکم راځي او حضور پاک مبارک په هغې کې څه وایي اللهم اهد قومي انهم لا یعلمون، یا خدایه دا زما قوم دې ته ورته هدایت وکړي، ناپوهې دي نه پوهېږي. او که دوی ظلم وکړه بیا الله به د دوی په اولاد کې داسې خلک پیدا کړي چې هغه به زما تابع شي، ایمان به راوړي، مسلمانان به شي. زموږ علما لیکلي نو چې ذاتي چا هم حضور پاک مبارک سره زیاتې کړی دی، د ځان دپاره انتقام نه دی اخیستی او نه د ځان دپاره چاته خیره کړې ده. رحمي پرېږدي، روانه در سره کوي، زیاتې در سره کوي، نو ته ورسره پیوسوالی کوه، ته ورسره روانه مه کوه. بلکې یو حدیث پاک عجیبه غوندې مضمون لري، وی لیس الواصل بالمکافي، وی چې څوک چا سره په رشته کې ښه کوي او دا بل هم ورسره ښه کوي، وی دا ډېر هغه د وصل او د هغه ښو اخلاقو بهترین انسان دا نه دی. وی یو هم ښه کوي او بل هم ښه کوي، هغه بهترین ښه احسان کوونکی او ښه وصل کوونکی او نیک انسان هغه دی چې بل رشته دار ورسره بد کوي او دی ورسره ښه کوي، رور ورسره روانه کوي او دی ورسره ښه کوي، تربور ورسره روانه کوي او دی ورسره ښه کوي، ماما ورسره روانه کوي او دی ورسره ښه کوي، دا ښه انسان. نو په صله رحمۍ کې په رشته کې به روانه نه کوي، روغه به کوي،
که هغه زیاتې کوي ته زیاتې مه کوه او په ظلم کې چې څوک در باندې ظلم او زیاتې در باندې وکړي نو واعفو عمن ظلمک نبی علیہ السلام فرمایي چې در باندې ظلم وکړه ته ورته عفو کوه د ستغې جواب په ستغه مه ورکوه او که زړه ډېر درد لیدلي نو د هغې یو مسله هم شته که حدیث پاک کې راځي وایي که تا سره چا بد وکړل او ته مو سره بد کې تا له څپېړه در کړه او ته هم څپېړه ورکې نو خپل بدل دې واخېست او که تا ته هغه کنځل وکړل تا ته بد ورسول او تا ورته خیره وکړه نو بیا دې هم خپل بدل واخېسته او که تا ورته بده مو نه رسول او خیره دې مو نه کړه نو الله ته یې پرېږده اوس خدای پېښه او د خدای پاک وانه پېښه چې خدای به دې څنګه وایي ستا څپېړه بخي که د الله څپېړه بخي که تا دې څپېړه وویسته نو په هغې نه خوږېږي که تا ورته خیره وکړه نو خپل بدل دې واخېست الله به یا هغه خیره قبلوي یا به یې نه قبلوي یا به یې زر قبوله کړي یا به یې وروسته قبوله کړي او چې الله ته دې وسپاره نو د خدای د څپېړې نه غټه څپېړه د بل چا نشته په خیره زړه سپکېږي او چې هلته الله ولا راونیسي او ده ته پته ولګي چې راوینې وه نو خیرت ګناه نه ده که یو سړي باندې چا ظلم وکړو دی ورته خیره کوي خو ښه دا ده چې مه کوه بهتره دا ده چې بدل ته هم مه اخله په دا څپېړه هم د سړي زړه سپکېږي وایي دا مه کوه الله وایي ته یې ما ته پرېږده چې زه درله څپېړه ته وباسم چې پته درته ولګي چې د دنیا دپاره عبرت وګرځو او موږ د ښکلي پیغمبر خشته خوی اخلاق به استعمالو او د هغې خشته ښکلي خوی اخلاق دا دی چې هغې عفوه کړې ده موږ به هم عفوه کوو د عرفات په میدان کې او د مینا په میدان کې په حجة الوداع کې رسول الله صلی یو اعلان وکړ د تره زوی او هغه یو قوم وجلی و ربیعه د هغه نوم نو هغه قوم به یېرېده چې مونږ خو د نبي علیه السلام د تره زوی وجلی دی چې مونږ سره به څه کوي ځکه مخکې خو دومره زور نو اوس خو زور زیات شو او په حجة الوداع کې تقریبا 1,40,000 صحابه کرامو سره ملګري دي لوی طاقت او قدرت دی لیکن حضور پاک مبارک کولو اعلان وکړ وی ګوره د نن نه مخکې که چا د یو بل مړي کړي دي په جاهلیت کې چا یو بل وجلی دي د هغې قصاص بنا دی بس معاف د اوس نه پس که چا کړي د اسلام نه پس نو خیر د قصاص به واخلو او د جاهلیت قصاص به نه اخلو او وی زم پې یو اعلان کوم وی زما د تره زوی فلانکي قوم په جاهلیت کې وجلی دی وی ما معاف کړل زم د هغې نه بدل نه اخلم څومره مزېدار او ښایسته ښکلی اخلاق او بیا د عفو او د درګذر اخلاق چې هر چا ته عفو کړی او درګذر یې کړی په یو جهاد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او صحابه هم ورسره دي نو صفونه یې برابر وړل د جهاد دپاره خلک دا صفونه نیغوي نو د نبي علیه السلام مبارک سره غشی و هغه شی راواغېسته و داسې نیولې و راښکه چې صف پې نیغ کړم د یو صحابي په خېټه هغه غشی راښکلی شو خو چې په خېټه یې غشی راښکلی شو نو هغه د صف نه راووته وی خېټه دې راله خوږ کړم حضور پاک مبارک ورته فرمایي لکه ما په قصد خو نه ده خوږ کړی ما خو صف نیغه و نو ستا خېټ وی نه ما خېټه دې خوږ کړم خوږ شو نو څه چلو شو وی بدل بدل اوسله د خدای صحابه مو چې لکه ته مسلمان نه وی ولې نه نو ته به د خپل پیغمبر نه بدل اخلي نو خو دې پیغمبر وي مونږ ته ویلي دي که نه یو څوک در سره زیاتي وکړي بدل به ته اخلي نو ما سره زیاتي وکړه د ما خېټه یې خوږ کړه اوس به دې بدل اخلم څومره ښایسته خوی نبی علیه السلام مبارک ورته غشی ورکوي ها واخله ما نه بدل واله که بل سړی نو ممکن ده چې یو څپېړه یې م ورکړې وه چې ښه تا په ما څنګه ایمان راوړه چې ته ما نه بدل اخلې او چې بدل خو سړی د ظالم نه اخلي نو ته جوړ ما ته په خپل زړه کې ظالم وې په ظالم خو څوک ایمان نه راوړي نو ظالم ته څوک پیغمبر و او تا به خېټه دننه کړې او تا ولې خېټه بار کوله چې زما دغه شي سره وجنګېدی شل جواب لیکن حضور پاک مبارک ورته څه فرمایي ها واخله ما نه بدل سړی صحابي ورته څه وایي وی نه صاحب وی تا چې زما په خېټه غچې راښکه نو خېټه مې بربنډه وه او ستا خېټه خو پټه ده فورا ورته نبي علیه السلام مبارک کمیس اوچت که څادر اوچت که وایي ها دا خېټه بربنډه شا به بدل واخله هغه راټوپ کړې او په ژړا شو او د نبي علیه السلام په خېټه په ښکلولو شروع کړله خېټه به له ښکلوي وی اردت هذا یا رسول الله د الله رسوله دا مې غرض و چې زه ستا دا خېټه بربنډه ووینم او د یې لږه ښکل کړمه مور پلار مې در نه قربان زه به تا نه بدل اخلم مونږ خو سرونه ستا په حکم قربانو مونږ خو بچي ستا په حکم قربانو خو دا مې غرض و چې راشي یو موقع پېښه شوه او د نبي علیه السلام مبارکه خېټه به ښکاره شي لږ خو به یې ورته ښکل کړم لیکن اخواته د حضور پاک مبارک اخلاقو ته وګوره
خشته ښکلې ښوي. قسم دی چې سړی د احادیثو دې ذخیرې ته ګوري، سړی وایي چې دا عجیبه انسان، الله تعالی د هر صفت پې ختمه کړې وه. او داسې هم نه چې ګنې د روب خاوند نو نه جي چې کله به غوسه شو که نه، او غوسه به نبي علیه السلام له ورله، نو د حضرت عمر غوندې شخصیت چې هغه څومره زورور و، هغه په دې کونډو پرېوت او رپېده به وي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا. هغه به د خپل ایمان تجدید کوت، وجود به یې رپېده. لیکن د نبي علیه السلام مبارک دغه خشته خوی دی، مزېدار، نه چاته کنزل کړي، نه څوک رټلې، نه چاته سپکه ویلې. بیبیانو نه یو ځل خفه شو، د خپلو بیبیانو نه. ښځو کې خامخا د دې دغه د مادوي که نه جامې غواړي او کالي غواړي او ښه شیدونه غواړي. نو د نبي علیه السلام مبارک نه بعضو جامې به غوښتې، چا به کالي غوښتل، چا څه او داسې څه نور واقعات هم رالل. په هغې حضور پاک مبارک خفه شو. چې خفه شو نو ټولو بیبیانو سره یې روانه کړه. نو بره یو میاشت یې قسم وخوړ او بره په دویمه کوټه کې دیره شو. د کوټې د پاسه یو کچه غوندې کوټه وه، په هغې کې دیره شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وي زه دغې وخت کې قبا کې وم، وایي زما یو ملګری وراغی او ما ته یې دروازه وواله. وایي چې دروازه یې وواله زه ولره ووتم چې هلکه څه چل دی؟ قصه اوږده ده خو مختصر وی. وایي ما ته یې وایي چې یاره نبي علیه السلام خپلو بیبیانو له طلاق ورکړی. بس وایي مې چې غرق شوم، تباه شوم. ځکه چې په بیبیانو کې وایي زما لورم د حفصه دا څه وشو؟ وایي رالم را روان شوم. چې څنګه راغی نبي علیه السلام مبارک بره په کوټه کې، نو عمر جومات کې ودرېده. وایي د کوټې ته پوړی دی، د کجورې په تنه کې دا پاټ کې جوړ شوي، په هغې به خلک خاته. وایي یو تور غلام و بره د کوټې په سر کې. ما ورته چې عمر له اجازت وغواړه. وایي دننه لاړ کوټې ته او بیا راووته. وایي ما ته وایي چې عمر ستا ذکر مې د نبي علیه السلام په مخ کې وکړه خو غږ یې ونه کړ. وایي داسې یو چکر مې جومات کې و خو ډېر دردمن یم. وایي بیا رالم. وایي چې ورشه بیا راله اجازت وغواړه. وی هغه بیا وردن شو، بیا راووت. وی ما ته چې ستا ذکر خو مې وکړو خو نبي علیه السلام غږ نه کوي. وی بیا لاړم خو ډېر خفه یم، بیا رالم. وی بیا مې ورته وایي چې ته لږ ورننه وځه ما له اجازت وغواړه. وی ورننه وه. وی بیا راووت. وی ما ته وایي چې ستا ذکر مې نبي علیه السلام ته وکړو خو هېڅ غږ یې ونه کړ. وی روان شوم. وی چې روان شوم غلام را پسې آواز وکړ چې عمر راشه غواړي. وی وروختم. وی چې وروختمه وی نبي علیه السلام مبارک په یو دغه باندې پروت دی، دغه په بستر باندې بالښت باندې د کجورو د پاڼو، او په کوم کټ چې پروت دی نو د هغې کټ هغې بون هغې پړو د نبي علیه السلام په دې وجود کې اثر کړی دی، پټې پکې جوړې کړی دی. ودرېدم. وایي ما ورته وایي چې د الله رسول یې تپوس ته نه کوم لاون وایم تا خپلو بیبیانو له طلاق ورکړی دی؟ وایي ما ته وایي چې نه ما خو طلاق نه دی ورکړی. وایي خوشحاله شو. ما وایي چې الله اکبر الحمدلله شکر دی چې زه په دې مصیبت، ځکه طلاق کې خو ښځې له هم غم دی او سړي لپاره مصیبت دی. او بیبیانې څوک؟ یو د عمر لور وه، یو د حضرت ابوبکر صدیق لور وه، خپل رشته دارانې وې. وایي خوشحاله شو. وایي بیا مې ورته وایي چې د الله رسول یې د درې خبرې در سره وکړه. ګوره دونه هیبت دی پې چې بغیر اجازت نه خبرې نه کوي. یو څو داسې خبرې وکړم. وایي ما ته وایي چې بلکل وکړه. وایي ما وایي چې زه رالم. وایي ما ورته وایي چې صاحب موږ د مکې خلک چې وو که نه نو موږ په ښځو ډېر زورور وو، ښځو به زموږ مخکې کش نه شو کولی. مجال څه چې چا به غږ کړی، خو چې مدینې ته رالو که نه نو د مدینې ښځې په سړو زورورې وي. نو زموږ ښځو هم د مدینې د ښځو نه چل زده کړه. نو یو ځل خپلې ښځې سره څه خبرې اترې مې کولې، نو یې ښځې جواب راکړ. نو یې ما له غوسه راغله چې ښه ته به ما له جوابونه راکړې. نو یې ما ته مې ښځې وایي چې سړیه ته زما جواب ولې بد ګڼې، ولې پرې خفه کېږې؟ ورشه نبي علیه السلام د خپلې بیبیانې جوابونه ورکوي. نو ته نبی علیه السلام نه لوی سړی څه؟ وایي ما چې داسې هم شته وایي چې وایي په منډه راغله د نبي علیه السلام کور ته ورننوت. دا حضور پاک مبارک ته دا خبره کوي. وایي صاحب ستا کور ته راغلم. وایي چې څنګه رالم نو حبسې ته چې حبسې تاسو د نبي علیه السلام سره غوسې کوئ او جوابونه ورکوئ؟ وایي ما ورته وایي هغه راته وایي چې او موږ نبي علیه السلام سره لکه څنګه عام خپل ښځه او خاوند چې خبرې کوي دغسې کله موږ هم خبره وکړو، کله هغه هم خبره، کله موږ تیزه وکړو، کله حضور پاک مبارک هم تیزه وکړي. وایي ما ورته چې د خدای نه ویارېږه. ګوره اسې نه چې د نبي علیه السلام په شان کې د ګستاخي وشي او لږه خبره تیزه وشي او خفه شو، ګوره الله به خفه شي.
بیا ورلم ام سلمې ته نه چې ام سلمې ابله بیبي وه نبی علیہ السلام له تاسو جوابونه ورکوي وایي داسې جوابونه د بېعزتۍ نه خو لکه موږ هم خبرې کوو هغه هم خبرې کوي یا ام سلمې د خدای نه ویرېږه ګورې هسې نه نبي علیہ السلام خفه کې ګورې الله به خفه شي وایي ام سلمه راته څه وایي وایي ما ته چې یاره عمره بل کار دې نشته خو د هر چا په منځ کې ته خبرې زه خپل کار کوم مونږ پېژنه مونږ خاوند پېژنه مونږ کې دې څه غرض دی او په یو بله موقع وایي د الله رسوله وایي ورلم حضرت حفصې ته وایي چې ورلم که نه یاره وایي د الله رسوله که هغه وخت لیدې وې که نه وایي ناشنا چلو دا اصل د مقصد سره چې نبي علیه السلام خفه دی چې لږ خوشحاله شي وایي استانس وایي لږ ګپ شپ ته سره ولګو وایي ولګو نو وایي ښه دی هغه وخت لیدې وې که نه وایي ډېر خوند به یې در کړی وایي عمره څه چلو وایي چې رالم وایي خبر شوم چې حفصې تا سره څه جګړه کړې ده وایي د دې مرۍ نه مې راونیوله او دې سټله مې وله زور ورکړ حضور پاک مبارک لږ مسکې شو خو چې مسکې شو نو دوست مو قومون ته ویل الله رسول وی ګوره فارسیان او د روم خلک کافران دي الله ډېر لوی مال ورکړی او ته د خدای پیغمبر او ګوره ستا د کور دغه حالت دی یو دوه درې څرمنې پرتې وې او د په بونډه پاسه پروت و په منځ کې څه هم نه چې وجود ته هغه داغ نه وې رسېدلی ټول وجود یې د هغه بونډ له لاسه پټه شوی وی نبي علیه السلام یا ملاستو یا راپاتې یو عمر ته هم دا خبرې کوي دغه فارسیان او رومیان چې دي هغې د الله دنیا ورکړې ده او مال او زما مرګلو رب العالمین اخرت ساتلی مونږ له به الله اخرت راکړي چې یو میاشت پوره شوه او راکوز شوم دې خوی ته اوسه ګوره دا ټولو نه مخکې حضرت عایشه صدیقه راوغوښتله دې کشره بیبي وه وی عایشې دلته راشه وی داسې کار دی چې الله پاک یو آیت نازل کړی دی هغه درته اورم خو فیصله به زر نه کې مور او پلار ته لاړه شه نو چې هغوی سره مشوره وکړي نو بیا به فیصله کړي د الله رسوله څه آیت دی نو دغه آیت یې ورته وورو چې بیبیانو په حق کې چې ان کنتن تردن الله ورسوله څنګه دی یا ایها النبي قل لازواجك یا ایها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الله وتردن الدنيا څنګه دی وزینتها فتعالین امتعكن متاعا جمیلا که ستاسو دنیا او د دنیا سامان خوښي او کالی او جامې خوښي راشه در بکم ثم اسرحكن سراحا جميلا بیا به ځان نه جدا کوم په مخه مخه او ان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره او که الله او رسول او اخرت هم خوښي نو بیا دنیا کې به مالونه او جامې نه غواړئ بیا الله دا څیزونه به په آخرت کې درکړي اوس هم څه خوښه ده که زه او الله هم خوښ یو مال به نه غواړئ او که نه دنیا هم خوښ نو مال به درکړم خو بیا به هم ځان نه جدا کوم بیا عایشې اوس سوچ پرې وکړه زه دې خوښ یم که دنیا خو فیصله زر مه کوه مور پلار سره مشوره وکړه عایشه فرمایي وی دی راته ځکه وایي چې نبي علیه السلام ته خو پته وه چې زه مور پلار له راشم او مشوره کړم نو مور ما ته چې دا وایي چې رسول الله پرېږدي او مال غوره کړه ما ورته چې خله الله رسوله زه به ستا د دنیا په مسله کې د مور او پلار سره مشورې کوم نه پلار سره کوم او نه مور سره بلکې زما الله او رسول پکار دنیا مې نه ده پکار الله او رسول مې خوښ د دنیا مې نه ده خوښ نور بیبیانو ته هم دغسې وایي هغې مې زمونږ الله او رسول خوښ د دنیا مې نه ده پکار اوس د نبي علیه السلام نه چې ښځې منې کولې او چې کوم مخکې لا په مکه مکرمه کې او ملګري نو د مکې مشرکانو ورته دغه به کول چې موږ له لونه درکوو او په مکه کې چې کومه ښځه دې خوښه ګوته پرېږده موږ یې درکوو او بیا صحابه خو به ځانونه قربانول لونه به یې قربانولې لیکن نبي علیه السلام مبارک ته عفو درګذر چرته عایشه صدیقه فرمایي په زندګۍ کې یو بیبي د نبي علیه السلام پړق نه دی ورکړی یو ماشوم له غزار نه دی ورکړی او دام نه چې ګنې اولاد او بیبیانې بې سره وي د اخلاقو په اندازه کې ساتلی وي یو غلام له نبي علیه السلام څپېړه نه ده ورکړې څوک به ثابته نه کړي او نه یو ماشوم له هسې خوش طبیعتي کړې ده او د خوش طبیعتۍ نه علاوه غزار څپېړه بلکې امت ته وایي وی ښځې به نه وهې او که وهې نو د ډول په ځای به غزار پورې ورنه کړې د ډول ځای څه شی دی مرۍ ده مخ دی تندی دی لیچې لاسونه دي په دې به یې نه وښې نه په مخ څپېړه ورکړې نه په سر څپېړه ورکړې او نه په سټ څپېړه ورکړې او نه په لاسونو څپېړه ورکړې د زینت په ځای به ښځه نه وي که دې وواله الله به د قیامت پر ورځ درنه تپوس دی نو امت ته هم د عفو درګذر اخلاق ښایي او په خپله هم د عفو د درګذر زندګي تېره کړې او ګور یو خبره راته وکړم چې کوم انسان خپل زوی په والو عادت کي که نه هلته بیا یېرېږي نو هغه بیا ټیک اپ پوخ شي
هغه بیا نه یریږي د بچي په زړه کې دا یو تصور چې پلار به مې ووهي نو که څپېړه ولید نو بیا خو ته پته ولګېږي چې څپېړه خو دغسې یو سیکنډ درد دي خبره ختمه ده دا کم غل ډاکو چې جیل ته نیسي ډېر یریږي خو چې یو دوه درې ورځې جیل او یا حوالات یې تېر کړه بس بیا ورسره هغه بلدي بیا نه یریږي نو بچې یا شاګرد یا نوکر دا به د اخلاقو په دایره کې قابو ساتي دا په والو نه قابو کوي دا زموږ د خپل پیغمبر اخلاق سل من قطعک واعف عن من ظلمک یو لوی دریاب په کوزه کې بند کړی دی چې په رشته دارۍ کې د سره څوک روانه کوي ته روانه مه کوه ته ورسره روغه کوه او چې څوک در باندې ظلم او زیاتې کوي ته ورسره ظلم او زیاتې مه کوه عفو ورته کوه نو عفو کې چې کوم عزت دی د الله په نزد نو هغه په خپل انتقام او بدل غشتو کې نشته الله دې مونږ کې د حضور پاک مبارک په شان د ښایسته ښکلي خوی او اخلاق پیدا او چې څوک هم درته جرګه در ولي که نه خدای پاک خو د اول مسلمان د یو بل د ظلم نه وساتي خو که یو مسلمان نه ظلم وشي او زیاتي وشي او تا له جرګه در وسته نو ځان ته لوی مه وایه ځان کبرجن مه ګڼه فورا معاف کوه شکر وباسه چې زم لا دومره شم چې زما در لا دروازې له یو څو مشران رالل او ما ته وایي معافي وکړه دا ډېره لویه خبره او بل د جرګې والا پکې څه دي جرګې والا خو د دوه مسلمانانو کور روغي خو تا ته پیړه ورکړه نو معافي دله غواړي تا مړی وکړه نو معافي دله غواړي تا والته کور وکړل نو تا له کور روغی کړ که ته خامخا وایې چې د څپېړې بدل په څپېړه عالم څه پته لګي که لاس دې خطا شو د هغه پوزه دې ماته کړه او که لاس دې خطا شو په تماشه دې ډزو په سړی دې نه مړ شو بیا به څه کوې د لږې نه بیا زیاته جوړه شي نو چې دوه مشران د چا کور روغوي او کور ته ورته لاړ شي وایي یاره دې ملسړي زیاتې کړې دې معاف یې کړه د خدای شکر ادا کړه د الله حمد ادا کړه چې زم دومره شم چې ما له مشران راغلل او داسې مشران چې زما کور جوړوي د جرګې والا پکې دی دا خو د دوه مسلمانانو کور روغی که نه نو فورا بیا د هغه مسلمان مرسته کوه خبره منه عفو درګذر کوه عزت په الله درکوي څوک چې الله په مورا خدای پاک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ښایسته ښکلي اخلاق په موږ کې پیدا کړي خدای مسلمان د بل مسلمان د ظلم او د ضرر نه محفوظ وساتي او زموږ په زړونو کې اخلاق نبوي پیدا کړي زموږ په زړونو کې د هر قسم مصیبت او د تکلیفونو خدای موږ د هغې نه محفوظ وساتي څوک چې څومره مریضان دي الله ته وله شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي زموږ د ټولو مسلمانانو په منځ کې د امن د محبت او د ورورولۍ فضا جوړه